او عالم چې کله ضدي نه وي، ضد پکې نه او عناد پکې نه انانیت پکې نه نه حق پرست دي. دا ډېر دي موجوده مولیانو کې دا پرزې ګوره ډېرې کمې دي. دا تعصب کټوي چې ډکې د تعصبات دونه غټ پټ کېوی لګولې دومره چې په سیخۍ دوه مسلمانې خو چې د هغې هغه منفي کردار ته وګورې او د دین تخریب کارۍ ته وګورې ته شیطان ورته اوبه وباسي د علم نه او د دې خبرو نه. حق پرستي ځان له یو شی له دعا کوو چې الله تعالی حق پرست عالم مې تیار کا. افغانستان لوی مفتي هم تیار شي او غټ شی نه تیار شي. خلک دې چوتۍ را لګوي د ګورې ګرځي مفتي صاحب لاړی مفتي صاحب رالی یو دی پرې دغه کې یو ملګري خندلی ول دا سم د مولیانو دجال دی خردجال ورته خلک وایي. د بعضې مفتیان نه خلکو د مولیانو دجالان جوړ کړي فرشته ورپسې منډه وایي دغه شان داسې منډه کي او بیا بل شانې منډه کي. یو پکې لا وختي مې کته مولانا مودودي صاحب د تفسیر راپورته کړی او تفهیم القرآن وایي مودودي په دې کې ګناهونه لیکلي دي. داسې بدبخته شته اوس هم نن دور خبره درته کوم. دا صرف او صرف د خپل انانیت دپاره او د خپل شهرت دپاره لیجاری به العلماء او لیماری به السفهاء ادخله الله النار. دا وعید پیغمبر خدا راغوره. یو مخې ته شی لګولی دی غرې جوړ دی دغه بل هم مخې ته شی لګولی ډرې جوړ دی غرار او ډرار جوړی دی خلک. ته به حیران چې خدایه د چا خبره پکې ځواب ورم په نه خبره پورې دا خلک نښتی دی په نه خبره پورې نه نیشو د دین خدمت دې ته نه وایي. اصل کې عالم چې حق پرست نه و معتدل مزاج نه و لوی ګمراه انسان دی بل نشته دی. دی په خپله مدرسه کې به طالبان خواته کېنولي لږ باندې ډېر شی به ور تعصباتو سبقونه به ورته ورکوي د فرقواریت درسونه به ورته ورکوي په فروعي مسایلو کې د مناظرو چل به ورته ښایي نور څه ورته نه ښایي د مناظرو چلونه ورته ښایي پریکټس ورکوي مشق ورکوي د دې څیزونو. حق پرستي کوله خدای بنده قبر له ور روان تا کو ډېر خلک صفت وکړي ټوله دنیا به صفت وکړي څه به کې دا ګور ته چې کله ورکوشي بهر نه حقه مولانا مودودي صاحب خو دا یو کمزورۍ به یې کړي مونږ یې منو چې بعضې کمزورۍ ته په لیکلو کې شوي دي کتابونو کې خو هغه هم سوی اعتقاد نه دی عقیدې په لحاظ باندې خراب سړی نه والعیاذ بالله سوی تعبیر دی. بل هغه نیکو ته به کې هم ګوره سم تصنیفات چې یو سړی وکړي ستا نیکه خو دې نه شي دغه شان نه ته یو غلطۍ ته پکې ګورې او د یو کم سره نیکو ته پکې نه ګورې او ته رالګې خلک ګمراه کوې خلک بې عقیدې کوې خلک غیر یقیني حالات ته متوجه کوې دا ښه خبره نه ده. حق پرسته شان الله منده هغه مولوي طاهر جمیل صاحب بیان مخ ورځ کې ما واورېد یو کلیپ ویل ما یو ځای کې د مودودي نوم واخیسته او علیه الرحمت نوم مې رحمه الله مې ورسه واخیسته ویل هغه مجلس نه چې پاڅېدو د هغې نه پس سبا له کله یو کس راغلی چې یاره چې تاسو زیاتی وکړو یو ګناه مو وکړه مال چې څنګه ویل چې د مودودي چې تاسو د رحمه الله لفظ واخیستو ما چې پاڅه خبیثه شرم وکړه مودودي رحمت الله علیه خو زما د ایمان یوه حصه ده دا خو عالم رباني و حق پرست عالم و د دین لوی خدمت یې کړی دی او ته له زما په یو خبره باندې ته د څه شي ملا یې ستا علم تا ته دا تعلیم در کړی دی دا د خلکو ذهن دی جوړ شوی مودودیت داسې فرقه نه ده دا ځان له یو جماعت نه دی مودودیت رحمت کو یو عالم رباني کتابونه وګوره رباني عالم و چېرته به چا پورې خبره ده نه کړې دا لټریچر چې کله ګورې صرف د اقامت دین خبره کړه د زندګۍ په هره شعبه کې د دین د اقامت خبره کړې غم ورسره ډېر و که د هغه خلاف چا خبره کړې جواب یې نه دی ورکړی وایي زما دی به نه پوهېږي خیر دی لږ انصاف پکار دی ستا کم دکانداري کمېږي حسدا من عندیان پوهې موږ پېژنو دا خلک صرف په دې وجه باندې د دغه صاحب دشمنان دي چې دا دیوبند ته نه وتلی او دیوبند ته چې صحابه کرام نه وتلي د هغې څخه هم استاد بغض او عنا دي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کم دیوبند ته تللی او ابن مسعود کم دیوبند ته تللی ته ما ته وښیوه او په دې لنډه زمانه کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوم دی کې دیوبند ته تللی تر دیوبند وی وایي نس کلي مونږ علمیت نه منو دا تا ته چا ویلی تا خو دیوبند نه چې بت جوړ کړه زما خیال بت قدرې ته جوړه کړه بد وخته سره د علم نه لګی او د بدعمله خلکو کردار ادا کړ او دا په مدرسه کې د شاګردانې کېنولي هغه مسې اوه شروع کړي غومبر ورته جوړ کړي مفتي صاحب په دې شان دا خلک د دین خدمت نه کوي دا صرف د خېټې خدمت کوي
خپل شهرت راغیستی دي، انانیت راغیستی دي، حرص او لالچ راغیستی دي، خپل تعریفونه او خپل سرودونه راغیستی دي. دین څه چرته دی کار دی؟ دین دا ورته ګوره د رسول د معامله روانه کوم مفتي په دې باندې ختماته وکړه. اوس نن خبره درته کومه نن چې 22 کاله پس وفاق شرعي عدالت سراج الحق صاحب په اپیل باندې فیصله واوروله. 22 کاله په د جدوجهد او د کیسونو چلولو نه پس چې او سود دی، چونکې پاکستان اسلامي مملکت دی، سود دی په دې کې حرام شي. خوشحالي پکار و ټولو له ماله تاله بله بله زیاتره دا مذهبي قایدین چې ځان ته وایي دا ملهم مشهم د بلې پرسو باندې چې براجمان دي او ناست دي. یو پکې یو بدبخته چنچن ډېر دی، منیر دی طرفه مفتي چنچن هغه له الټیل د احمد په سراج صاحب ولګوه باره نه آقا هم په دې معامله کې دا یې خیال چې دې له کریډټ دې ته لړ نه شي. او چای او د هغه فیصلې خلاف لږ د 4 بانکونو اپیل وکړو. اوس خبره ته کومه حبیب بانک او یونایټډ بانک او نیشنل بانک او مسلم کمرشل بانک د سپریم کورټ په هدایت باندې د حکومت په وینا باندې د وفاق شرعي عدالت دا فیصله چیلنج کړه. چېرې دې وفاق شرعي عدالت دا فیصله خو کړې ده خو موږ نشو تسلیمولی ده. نو چیلنج یې کړه نو سبا له بلې نه وشي چې سود بېرته بحال کوي. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ته لاړ شه پارلیمنټ کې مشتاق صاحب سپیچ د هغې تقریر ته واوره د سود په خلاف باندې. د عبدالاکبر چې ترریس صاحب تقریر ته واوره د سود په خلاف باندې. داسې کردار ادا کړه که نه ته په سیټونو پورې نښتی مفتي الله دې د خپله دره بینوا بېره پښتو له خبره ته لږ خبره خو کوه که د سود په خلاف باندې په دې منبر باندې کښېنه یا دې فیسبوک ته